أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. سورة البقرہ سپارہ نمبر 2 د سپاری رکو نمبر 9 او د سورت رکو نمبر 25 آیت نمبر 208 تا 210. شات آیاتونو کې دو قسم خلق بیان شول. یو هغه چې د جبې په سر باندې ایمان او اسلام ښکارا کولو او پزړه کې کفر ساتلو پیشیشای مسلمانانو ته نقصان رسول. او دویم هغه خلق چې هغه د جبې په سر باندې ایمان کولو او د زړه نه هم دغه ایمان دغه تصدیق کولو او خپل ځانونه او مالونه د الله په لار کې د الله د رضا لپاره خرج کول. اوس په دې آیت کې الله جل شانه عام خطاب کوي او وعظ فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو، یعنی هغه مؤمنان که څوک د جبه په سر باندې ایمان کوي نو هغې ته هم خطاب دی چې اے مسلمانانو، اے د جبې د سر مسلمانانو. او که څوک د جبه او د زړه دواړو نه مؤمنان دي نو هغې ته هم خطاب دی یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو. یعنی چې څوک په حقیقت کې مؤمن دی او که څوک اسې ځان ته مسلمان وي، دواړو ته خطاب دی. ادخلو، داخل شئ تاسو، فی السلم، په اسلام کې، کافتن، ټول پټوله. دا ادخلو لفظ چې دلته راغلی دی دې ته زمونږ د علم په کتابونو کې وایي صیغه جمع مذکر حاضر، فعل امر حاضر معلوم، اسباب نصر ینصرو، دخل یدخلو، بمعنی داخل ہونا، داخلیدل. او دا واو چې پکې راغلی دی دې ته وایي واو ضمیر. دا د جمع مذکر حاضر ضمیر بارز دی او د دې فعل د پر فاعل جوړیږي. په دې ځای کې دا واو ضمیر ذوالحال دی او دا ورپسې ټکي راغلی دی کافتن. دا کافتن لفظ په معنا د جمیعا کې دی او دا حال جوړیږي. دا کافتن لفظ حال جوړیږي د واو ضمیر د پاره هم او د ما قبل فی السلمی کې د لفظ د سلمی د پاره هم. په اسانو ټکي کې به زه تاته داسې ویمې د دې کافتن لفظ یو تعلق د دې واو سره دی او یو تعلق یې د السلمی لفظ سره دی. نو که د کافتن تعلق د ادخلو د واو سره شي بیا د کلام انداز بدلیږي، او که د کافتن تعلق د سلمی سره شي نو بیا د کلام انداز بدلیږي. سیبا هغه داسې دا کافتن لفظ که مونږ حال کو د واو ضمیر د پاره یا که تعلق د واو سره شي نو بیا به معنا داسې شي یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو، ادخلو فی السلم کافتن، تاسو ټول پټوله په اسلام کې داخل شئ. ټول پټوله مطلب دا د سر نواله تر د خپو پورې ټول پټوله په اسلام کې داخل شه. د سر د ویښتو نواله د خپو د تلی پورې ځان ټول د اسلام تابع جوړ کا. دا سترګې هم د اسلام کې داخل کا، دا غوږونه هم په اسلام کې داخل کا، دا ژبه هم په اسلام کې داخل کا، دا لاسونه او خپې هم په اسلام کې داخل کا، دا زړه هم په اسلام کې داخل کا، د وجود هر یو اندام دی غونډ په غونډه په اسلام کې داخل کا. داسې نه چې سترګې په اسلام کې داخلي کې غوږونو کې د میکونه ورکړي وي. صاحبه غوږونه دې په اسلام کې نه وي داخل کړي، لاسونه دې په اسلام کې داخل کړي، په لاسونو ښکلي کارونه کې او په خپو باندې ډمخانې ته ځي. صاحبه پې دې په اسلام کې نه دي داخلي کړي. دا سترګې او غوږونه په اسلام کې داخل کې او په ژبه باندې غیبتونه کې، په ژبه باندې کنځلې کې، په ژبه باندې بدې ردې ویناګانې کې، د ګناه خبرې کې، نو دا خو ته ټول پټوله په اسلام کې نه داخل شوي. نو الله وی ټول پټوله په اسلام کې داخل شه، د سر نواله د خپو پورې ځان تابعدار جوړ کړه د اسلام.
او د کافتن لفظ که تعلق د السلمی لفظ سره شي نو دا السلمی لفظ چې راغلی دی د سین په زیر سره او کله کله دا د سین په زبر سره راځي السلمی السلم السلم د دې لفظ معنی راځي صلح یو معنی د صلح کول یو معنی د اسلام نو دلته معنی اسلام ده نو کدا کافتن تعلق د السلمی سره شي نو بیا به د آیت معنی دا وي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو ادخلوا تاسو داخل شئ فی السلم کافتن په مکمل اسلام کې په ټول اسلام کې داخل شئ په نیم اسلام کې مه داخلیږئ منځ کې او روژه نه نیسئ دا خو ته په نیم اسلام کې داخل شوئ روجم نیسی منظم کې زکات نه ورکې دا خو په نیم اسلام کې داخل شي تبلیغ کیږي او جهاد کې نه ځي دا خو په نیم اسلام کې داخل شي زکات ورکې او قربانی نه کې دا خو په نیم اسلام کې داخل شي نو داسې نه د اسلام چې څومره احکامات دي هغه ټول په ټوله په ځان کې راوله په هغه ټولو عملو که ټول اسلام کې داخل شه په نیم اسلام کې مه داخلېږه یعنې داسې نه چې یو حکم مني او بل پرېږدي یو باندې عمل کې او بل باندې عمل نه کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري مه کوئ د شیطان د قدمونو یعنی په اسلام کې پوره پوره داخل شئ او د شیطان پیروي مه کوئ شیطان به درته دا دنیا ښایسته کوي ګناهونه به درته ښایسته کوي بد عملی به درته ښایسته کوي نیک عمل به درته ګرانوي او ګناه به درته اسانوي ګناه کې به درته خوند او لذت پیدا کوي او د نیک عمل نه به درته په زړه باندې بوج وسوسې به درشي په زړه باندې بوج راځي نو د شیطان د دې چالونو کې مه راګیرېږه او د شیطان د دې قدمونو د دې اتباع او تابعداري مه کوه انه لکم عدو مبین یقینا چې دا شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی ښکاره دشمن هم داسې دی چې د ښکاره د دشمنۍ اعلان یې تاسو سره کړی دی د الله په دربار کې قسم نو خوړلی چې یا الله زه به ستا نومې بنده به دې ګمراه کومه نو دا دشمنی ښکاره ده یعنی ښکاره په ښکاره اعلان کړی دی چې زه به دا مؤمنان د ایمان نه خطا کوم او د جهنم خشاک به جوړم نو هغه خو تاسو سره ښکاره د دشمنۍ اعلان کړی دی او ښکاره دشمن هم دی نو په اسلام کې به پوره پوره داخلېږي ښه کله چې دا د پاکستان ازادېدو که نه نو د دې ځای نه دا هندوان انډیا ته تښتېدل او مسلمانان د هغه ځای نه دلته راتلل صاحبه ډېر دلته هم پاتې شو مسلمانان ډېر هلته پاتې شو هندوان ډېر دلته پاتې شو خو ډېر تلل هندوانو هجرت کولو هلته تلل او مسلمانان دلته راتلل نو هغه وخت کې خو دا جازونه هم نه و دا باډرو ماډرو ترتیب نو دا ریل ګاډي به راتلل ډک ډک ریل ګاډي خلک به راتلل نو چې کم کم ځای کې به په سټیشن باندې ریل ګاډي ودرېدلو نو فسادات ډېر زیاتو نو دا سیکان او هندوان توره او ټوپکې او خنجرې په لاس باندې به ولاړو نو په ډبو باندې به په ریل ګاډي وروختل نو چې مسلمانان به ولیدل نو هغه به یې قیمه کول صاحبه او نومې مسلمان یې ژوندي دي خوا نه را پرېښودو او د دې ځای نه چې هندوان تلل نو چې مسلمانانو ته به د دې پته ولګېده چې موږ له خو مسلمان ژوندي نه را پرېږدي نو هغوی به د غوسې نه سره شو نو هغوی چې به کم هندوان تلل نو هغه هندوان به یې ونیول قیمه به کړل مسلمانانو به په هندوانو باندې چاړه راښکله صاحبه او هندوانو په مسلمانانو په سیکانو باندې سیکانو په مسلمانانو مسلمانانو په سیکانو باندې داسې یو غوغا غونته کې جوړه وه نو په دې کتابونو کې یو واقعه لیکلې ده د تحریک آزادۍ په واقعاتو کې وی یو ریل ګاډي راغی نو په هغې کې چې کله هغه خلک وروختل نو مسلمانانو به خپل مړي راویستل شهیدانه او هندوانو خپل راویستل او سیکانو خپل راویستل چې کوم د دې ځای اوسېدونکي خلک وو یو ډبې ته خلک وروختل نو یو هلک یې راوچت کو ځوان زلمې داسې نو دا چې چا راوچت کو دا هندوانو د دې الګ د شکل صورت ته چې وکتل نو هغې وی چې بس دا به زمونږ سړی دی زمونږ د عقیدې سړی زمونږ په شکل صورت یې زمونږ په شانتي دی نو هندوان اوچت کو چې شمشاد ګاډ ته وړو چې سوځو یې هندوان خو مړي سوځئ که نو هغوی چې څنګه هغه سړي اوچت کو هغه هلک یې اوچت کو یو بل زخمي پې واز وکړو چې یا هلکه دا پرېږدی دا هندو نه دی دا خو د مسلمانانو نه دي دا مسلمانان دی ویسي وی هغې ورته وی چې دا شکل یې زمونږ په شانتي دی ته څنګه وایې چې دا مسلمان دی وی هغه ورته چې نه
کم وخت کې چې په دې ریل ګاډي کې سیکانو حمله وکړه هلته او نو دته یو هلک اواز وکړو نو هغه ورته په اواز کې وي چې ای عبدالغفوره دا نوم یې د مسلمانانو نو ما دا عبدالغفور نوم د واورېدو صاحب د دې نه مې دا سوچ وکړو چې دا خو لکه چې مسلمان دی نو صاحبه په دا عبدالغفور نوم باندې خو دې د شمشاد ګاټ نه بچ شوم خو تا ته به عبدالغفور نوم څوک اخلي مسلمانه مسلمان به خپله حلیه د سر نه واله د خپو پورې کوشش به دا کې چې دا ته پیغمبري حلیه جوړه کړي صاحب د مسلمانانو شکل صورت جوړ کړي د هندوانو د انګریزانو د سیکانو د عیسیانو په شانتي شکل صورت مه جوړوه او یو خبره به پکې زه د ځوانانو ته وعظ او نصیحت وکړم یا لکه صاحبانو ښکلې ښکلې سنت ګیرې پرېږدئ صاحبه الله جل شانه درله ښکلې مخونه درکړي دي ښکلې رونق یې درکړې دي ښکلې ځواني یې درکړې ده که ته په دې انتظار یې جوړېږه زه به د اتیاو کالو کېږم دا داسې راله څوک جنین راکوي ولې نه درکوي دا موږ له راکړي مولیان څلور کوي صاحبه بیا تاسو وایئ دا مې زه کوي چې یو کس راته وي یو کس ته میل ته وي یو ځوان ته ملګري مې و نو هغه ته مې یا لکه بس دا ګیره پرېږده مړه یار او ډېر د ماشوموالي ملګري مې نو هغه راته ویل که قاري صاحب دا واده وکړم نو بیا به یې پرېږدم داسې وي ښځه څوک نه راکوي ما ورته لا حول ولا قوة الا بالله مې دا مونږ له راکوي تاسو له ولې نه درکوي یاره نو دا سنت ګیره پرېږدئ ګوره پیغمبري شکل جوړ کا الله که ستا دپاره ګیره نه خوښولي د ځوانانو د سړو دپاره نو ستا په دې مخې راخېجوله ولې خو ستا په دې مخ الله ګیره خوښوي او دا ګیره چې پرېږدي نو مسلمان به ښکاري لکه یو بل عجیبه خبره راته وکړه په دنیا کې خو د هر یو ملک یو شناختنامه وي شناختي کارډ وي که نه په دې پېژندلی کېږي نو د قیامت پر ورځ زما او ستا دپاره شناختنامه څه شی دی خو دغه یو ګیره د نو بل څه دي دغه لایسنس دی صاحبه په دې به په پولیس رات باندې الله دې نه کي ته ګیره خرې او په داسې حال کې تا له مرګ راغی او د قیامت پر ورځ د الله جل شانه په دربار کې حاضرېږي او تله د میزان په خوا کې په حوض کوثر باندې او د پولیس رات په خوا کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ولاړي او ته ورته بیګیري ور مخامخ شي او ورته وایي چې یا رسول الله زه ستا امتي ما او د الله محبوب درته وایي چې ته زما په څه امتي لیسنس در سره شته شناختي کارډ ګیره خو دې زما سنت باندې خو دې چاړه راښکلې وه صاحبه نو ته به بیا څه نو بیا به ډېر د افسوس خو بیا خو انسان به څه نشي کولی صاحبه نو ځوانانو ته دا وعظ او دا نصیحت دی چې ښکلې ښکلې ګیرې پرېږدئ د سر نه واله د خپو پورې ده ټول وجود دا د سنت مطابق جوړ کا لاس کې دا شیان ما چوي څه وایي ورته هغه کړی دا د سیکانو نښې دي ښه دا تور تارونه ما چوي دا د عیسیانو نښې دي په غاړه کې دا لاکټه چول دا د عیسیانو کارونه دي صاحبه دې نه ځان وساتئ په خپو کې دا شیان اچول نور هم پکې د خدای بلا کارونه دي صاحبه دا لرې کې دا ټول خرافات دي ښکلي مسلمانان د ځان نه ښایسته ښایسته جوړ کړي چې د مخ نه م رڼاګانې خېږي رڼاګانې او ښکلي رونق وي رونق ستا باندې د خویندو ته وایم په دې کورونو کې د زنانو ته د پیغلو ته چې ښکلي ښکلي پردې کوي صاحبه او ښکلي ښکلي بورقې ځان له جوړې کې او د کور نه بهر چې ځای په حیا کې وځې ښکلي ښکلي جرابې اچوي بورقې درنې درنې اچوي داسې نه صاحبه چې د کور نه بهر وځي نو لیشټک دې م کړي وي او سرخي پوډر دې م مږلي وي او بنګړي م شړنګې او هغه غټو پوندو والا هغه شیان سنډل دې اچولي او په لاره کې ټسه 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 ټول وطن په بل دې اړولي او پړونې دې په سر کړي هغه دې م د پوزې په سر باندې خي سات کې د نښ لاندې راوبېږي نو خلکو ته ځانونه ښې او ځان هم په ګناه کې دې مبتلا کړی دي بدنظري م کې او شل او زر قسمه خلک تا باندې تا ته ګوري هغوی ستا د وجه نه په بدنظرۍ کې مبتلا کېږي نو دا زنانه د ښکلې په حیا او په پرده کې د کور نه بهر وځي او د کور نه چې بهر وځي نو زنانه د خوشبو نه لګوي د عطرونه او تیزې تیزې سپری دې نه کوي خاص کر دی بازارونو ته ځي مارکیټونو ته ځي شاپینګ له ځي یا نور د ضرورت څیزونه راوړي نو دا په ډول سینګار کې دې نه ځي د نن ځوان ته چې وایي چې ګیره پرېږده مړوي اسلام په ګیره کې نه دی ابو جهل هم ګیره پرېښې وه د نن پیغلې ته چې وایي چې لوپټه په سر کا برقه په سر کا پرده وکړه استاد جي اسلام په برقه کې نه دی موږ ستاسو نه ښه مسلمانان یو اوس دا زما د نوجوان نسل
د نوجوانانو د ځوانانو او د ځوانانو پیغلو ذهنونه داسې اورېدلي دي د موبایل او د سوشل میډیا د دوی د دماغ داسې توکړي دي چې هغه ته په ګیره کې اسلام نه ښکاري نو چې په ګیره کې اسلام نه دی نو په څه کې دی چې په بورقه کې اسلام نه دی نو په څه کې دی ما سره خو د پیغمبر دغه یو سنت پاتې دی نو ما سره خو د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او د عایشه ابي د سر دغه یو لوپټه یو صادر او یو برقه پاتې ده نو چې ته دام د سره وغورځې ولې ته د فاطمه ابي نه بهتره زنانه ته د حضرت عایشه ابي نه بهتره زنانه ته د حضور پاک د بیبیان نه بهترینه زنانه چې هغوی پرده کول او ته پکې شرم محسوسه زه او ته د دې زمانې د ابوبکر صدیق او د عمر او د عثمان او د علي د حضرت بلال رضی الله تعالی عنهم اجمعین آیا موږ د هغوی نه غوره مسلمانان یو چې هغوی ګیرې پرېښودې وي او هغوی د سنتو پوره تابعدار وو پوره په اسلام کې داخل شوي وو بیا ما او تا ته په دې اسلام باندې عمل کول ولې ګران دي هغه خلک چې الله تعالی په قرآن کې هغوی ته ویلو رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د هغوی نه راضي شوي دي او هغوی چې به په مقبره تېرېدل نو د قبر په خوا کې به دومره وجړل چې د ګیرې ویښتان به یې لامده شو د ګیرې ویښتان او زه چې په کلي کې مړی وشي او قبر کنستو لاړ شو نو دوه په قبر کې لاندې لګیا وي او دوه ورته د بره نه موبایل نیولی وي ټیټاک وله جوړوي ټیټاک په سر تاله شه ټیټاک نه پوره کېږي او چې د غم ګانه پې ولګوه او د غم سندره پې ولګوه او مرګه سره ګلونه وړي او مرګه ګلابونه وړي او والي سوي په موټر سایکل یې خپه پایو چته کړي او غوږونو کې میکونه ورکړي او ټرک والي په هغې باندې او دوی ورته لیکلي مرګه نو مونږ په مقبره کې هم د دې فضول کارونه سه به دا خلک نه قلاریږي نو د دې شیانو نه قلار شي ادخلوا فی السلم کافه ټول په ټول اسلام کې داخل شي فإن زللتم پس که چرته تاسو اوښوی دی بیا هم دا اسلام دا حکمونه د نه لاړل سیبه من بعد ما جاءتکم البینات رستو د دې نه چې ښه واضحه بیانونه درته راغلل سیبه ښه واضحه احکامات درته ښه کلو واضحه درته بیان شو او بیا هم ته وښوی دی پاکو بکو سرچندکو کې اخته شوي زیبه نو فاعلمو پوهه شئ ان الله عزیز حکیم بېشکه چې الله تعالی عزیز غالب ذات دی ستا په رانیولو باندې غلبه لري حکیم او حکمتون والا ذات دی حکیم ذات دی هل ينظرون الله وی که د دې باوجود هم څوک نه سمیږي د دې دونه وعظ او نصیحت باوجود نو دا خلک بیا د بل څه انتظار نه کوي دوی په دې انتظار دي چې الله او د الله فرشتې په اوریس کې رانما شي راښکاره شي او په دوی باندې عذاب نازل کړي نو بس بیا به د تېښتې لاره نه وي بیا به د الله قهر به بیا راغلی وي هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا مگر ان د دې خبرې یأتیهم الله چې راتګو کې الله تعالی دوی ته فی ظلل من الغمام د اوریزو په سور کې والملائکة او فرشتې هم راتګو کې وقضی الامر او د دوی کار فیصله کړی شي یعنی د الله عذاب پې نازل شي والى الله ترجع الامور او الله طرف ته به ټول کارونو واپسې کېږي سیبه دلته په یو لفظ ځان پې که بس د آخرې خبره ده دلته دا کلام داسې شو ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکة چې الله تعالی او فرشتې د اوریز په سوري کې راشي او راښکاره شي د دې څه مطلب یادو ساته دا آیت او داسې قسم نور ډېر آیتونه به د قرآن پاک کې ځای په ځای راشي زه به تا ته وایم چې دا آیت د متشابهاتو نه دي متشابه آیتونه دي د متشابهاتو آیتونو مطلب دا دی چې کوم ځای کې داسې قسمه آیتونه او الفاظ په قرآن کې یا په حدیث کې راشي نو موږ به د هغې لفظي معنا کوو معنا به کېږي ایمان راوړل به پې واجب وي ته به پې ایمان راوړې چې دا الله څه ویلي دي همدقسې به کېږي کیفیت به نامعلوم وي دا راتګ به په اوریس کې څنګه کېږي د الله د فرشتو راتګ به څنګه کېږي کیفیت معلوم نه دی او دا کیفیت به بنده د دې د معلومولو کوشش هم نه کوي ځان به نه پوهیږي دې باره کې به سوال نه کوي چې بس ما ته استاد دا خبره واضحه کړه ما پې پوه کړه چې د الله به په اوریس کې څنګه راځي
د داسې قسمه متشابه آیاتونو د کیفیت د حالت د معلومولو سوال کول بدعت دی، شریعت د دې نه منع کړې ده. الله تعالی بنده ته دا کیفیت ښکاره کړی نه دی، نو چې الله نه دی ښکاره کړی نو ته پسې ولې نښلې؟ بس ته په ایمان راوړه او یو ورځ داسې را روانه ده د قیامت ورځ چې په هغه ورځ باندې به الله تعالی د دې آیت او داسې قسمه تمام متشابهات آیاتونه دي د هغې کیفیت په دې ټولو بندګانو ته داسې واضحه کړي چې هر بنده به پرې ښه صحیح پوره په پوره پوهه شي. خو دنیا کې الله ضرورت نه دی محسوس کړي، نو بنده ته دا خبره واضحه کړې نه ده. نو د متشابه آیاتونو په باره کې دا خبر یاد ساته، ایمان راوړل به پرې واجب وي، کیفیت به معلوم نوي، کیفیت الله ته معلوم دی. سوال کول به بدعت وي او معنی به لفظي کیږي. یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو، ادخلوا داخل شئ تاسو ټول پټولا فی السلم کافتن، په اسلام کې کافتن، په غونډ اسلام کې، په مکمل اسلام کې داخل شئ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداري مکوئ د شیطان د قدمونو. انه لکم، یقینا چې دا شیطان ستاسو دپاره عدو مبین، ښکاره دشمن دی. فإن زللتم، پس کچرته تاسو اخویدلې، من بعد ما رستو د دینا، جاءتکم البینات، چې راغلل تاسو ته واضح بیانونه، واضح نښې نښانې، واضح دلایل. فاعلموا، نو پوه شئ تاسو، یعنی یقینو کې ان الله عزیز حکیم، یقینا چې الله تعالی غالب ذات دی، حکمت والا ذات دی. هل ينظرون، دوی انتظار نه کوي، الا مگر ان د دې خبرې یأتیهم الله، چې راتګو کې الله تعالی دوی ته فی ظلل من الغمام، د اوریځو په سوري کې، والملائکة، او فرشتي هم راتګو کې دوی ته، وقضی الامر، او کار فیصله کړي شي د دوی، والى الله، او الله تعالی طرف ته ترجع الامور، ټول کارونه واپس کولی شي، د دې ټولو کارونو انجام به الله طرف ته واپس کیږي، یعنی الله ته به پیش کیږي او الله به تمامو بندگانو سره حساب کتاب کوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.